بخاری او مسلم شریف کې د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت ته فرمایي چې بیبي فاطمه رضی الله عنها به میچن باندې وړو کول نو د هغې نشانات په لاسونو باندې ظاهر شوي نو دې دپاره چې دغه زحمت او د مشقت کې مبتلا ده د دې شکایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړي یعنی څه خدمتګار ته نه وغواړي خدمت دپاره ځکه چې فاطمه رضی الله عنها ته دا خبره معلومه و چې نبی علیہ السلام څخه خادمان راغلی دي چې کله دا لاړن نبی علیہ السلام سره ملاقات نشو نو بیبي فاطمه حضرت عائشه رضی الله عنها ته دې تذکره وکړه یعنی چې ته به زما دا پیغام زما پلار ته ورسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبی علیہ السلام کور ته راغلی نو بیبي عائشه ورته خبره وکړله چې بیبي فاطمه راغلی و دا شان دی یو خدمتګار یو غلام غوښتو علی رضی الله عنه فرمایي چې د دین باندې نبی علیہ السلام موږ څخه په داسې ټیم کې تشریف راوړو چې موږ په خپل بسترو باندې ودی شو ډډم والی وا چې موږ نبی علیہ السلام ولیدو نو موږ د پاسېدو اراده وکړه نبی علیہ السلام چې په خپل ځای باندې پراته بیا رااله وي زموږ په درمیان کې کېناستو زما او د فاطمه په مابین کې کېناست وي گویا چې ما د نبی علیہ السلام د مبارک قدمونو غي اخوال خپل خېټه سره محسوس کو چې د نبی علیہ السلام قدمونو زما خېټه سره لګیدل او بیا فرمایل چې الا ادلکم علی خیر مما سالتما تاسو دواړو چې کوم څه سوال کړی دی واړی آیا تاسو ته لاغینه بهترین نه خیم اذا اخذتما مسجعكما چې کله تاسو دواړه خپل بسترې ته راشئ فسبحا 33 نو 3 زلا سبحان الله وایي واحمدا 33 او 3 زلا الحمد لله وایي وكبر 34 او سلور 3 زلا الله اکبر وایي فهو خير لكما من خادم نو دا تاسو د پاره دغه خادم نه بهتر دی یعنی الله تعالی بم ټول تکاوت او ستړیواله درځي مو چې کوم کار کړی دی الله تعالی به هغه ختم کی په دغه روایت کې خدا دی چې وته وی چې کله خپل بسترې ته راشي او په بل روایت کې هم په دغه کې راغلی چې بی فاطمه رضی الله عنها لړو نبی رسول الله ته شکایت وکړو او خادم تینا او غلام تینا طلب کو نبی رسول الله متفاق روایت کې ویلي چې د هر مانځنه بعدم 33 زله سبحان الله والحمد لله او 34 زله پکې الله اکبر راغلي دي الله تعالی دې مونږ ته دغه تسبیحات فاطمه باندې چې مشهور دي د دې د ورد توفیق دې الله تعالی مونږ ته راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین